مصنف رحمه الله تعالی د مناصرف 9 اسباب په تفصیل سره د بیانولو نه وروستو په دې عبارت کې لومبه یو تمهید بیانوي او د هغې تمهید نه بعد مصنف یو اهمه قاعده بیانوي. تمهید دا دی چې د مناصرف په اسبابو کې جمع منتهى الجموع او تانیث بالالف المقصوره والممدوده دا داسې اسباب دي چې دیتا د عالمیت چې د دې عالمیت ته ضرورت نشته دی، ځکه چې دا اسباب دا یو سبب قائم مقام د 2 سببونه دي. که عالمیت ته دې اسبابو سره جمع شي نو عالمیت دې له څه فایده نه ورکوي، ځکه چې د مخکې نه هغه یو سبب قائم مقام د 2 سببونه دي. او که چېرې عالمیت ته دې اسبابو سره جمع نه وي نو دې اسبابو له څه نقصان هم نه ورکوي. د منصر په اسبابو کې وصف یو داسې سبب دی چې ته دې سره عالمیت دا نه جمع کیږي، یعنی داسې نشي کېدلی چې یو لفظ هغه غیر منصرف وي او په هغې کې یو سبب دا علم وي او بل سبب په هغې کې وصف وي. د دې نه علاوه چې دا کم نور اسباب دي نو په دې کې 4 اسباب داسې دي چې په هغې کې یو سبب عالمیت دی او کم بل سبب دی نو د هغې دپاره عالمیت دا شرط دی. او هغه 4 اسباب دا دي: تانیث بالتا او تانیث معنوي، د دې دپاره عالمیت دا شرط دی. 2 نمبر عجمه، 3 نمبر ترکیب او 4 نمبر هر هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف نون زایدتان وي. نو دا 4 اسباب داسې دي چې د دې دپاره عالمیت دا شرط دی. که چېرې د دې 4 اسبابو سره عالمیت و نو دا 4 څیزونه دا بیا غیر منصرف ګرځېدلی شي، او که چېرې عالمیت د دې نه ختم شو نو دا د غیر منصرف دپاره سبب دا هم نه ګرځي. او 2 اسباب داسې دي چې عالمیت خو د هغې دپاره شرط نه دی، لیکن عالمیت د هغې سره بطور د یو سبب دا جمع کیږي. او هغه 2 اسبابو یو عدل لی او بل وزن فعل لی. نو د عدل او د وزن فعل سره عالمیت جمع کیږي، لیکن عالمیت د دې لپاره شرط نه دی. مثلا عمر او ظفر، نو په دې کې یو سبب عالمیت دی او بل سبب پکې عدل دی، لیکن داسې غیر منصرف الفاظ هم شته دی چې په هغې کې عالمیت نشته دی او هغه څیز هغه غیر منصرف دی. مثلا ثلاث او مثلث دا هم غیر منصرف دی، په دې کې یو سبب دا عدل دی او بل سبب په دې کې وصف دی. نو عالمیت د دې دپاره نو د دې نه دا خبره معلومه شوه چې د عدل دپاره عالمیت شرط نه دی، که نه نو ثلاث او مثلث دا بغیر منصرف نه وي. او 2 سبب دی وزن فعل. د وزن فعل سره عالمیت دا جمع کیږي هم او د دې سره نه جمع کیږي هم. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د وزن فعل دپاره عالمیت دا شرط نه دی. مثلا احمدو، نو احمدو دا اوس غیر منصرف دی، په دې کې یو سبب دی وزن فعل او بل سبب په دې کې عالمیت دی. لیکن احمر
دا هم غیر منصرف دی او په دې کې یو سبب دی وزن فعل او بل سبب په دې کې دی وصف. نو د عالمیت نه بغیر دا لفظ دا غیر منصرف دی. نو تدې نه دا خبره معلومه شوه چې عدل او وزن فعل دا دواړه داسې اسباب دي چې عالمیت تدې سره بطور د یو سبب جمع کیږي، لیکن عالمیت تدې دپاره شرط نه دی. نو دا خو د تمهید خبره وه. اوس راځو مونږه اصل قاعدې له. قاعده دا ده چې هر هغه سبب چې د هغې دپاره عالمیت دا ولا شرط دی او هغه مونږ ذکر کړو چې څلور څیزونه دي. یو دی مؤنث بالتا او معنوي عجمه ترکیب او هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف نون زایدتان وي. او هر هغه سبب چې د هغې سره چې د هغې دپاره عالمیت شرط نه دی خو عالمیت ورسره بطور د یو سبب دا جمع کیږي او هغه مونږ دا خبره ذکر کړه چې هغه دوه څیزونه دي، یو عدل دی او بل وزن فعل دی. نو چې کله دا اسباب چې د هغې دپاره عالمیت شرط دی یا شرط ولا نه دی خو عالمیت ورسره بطور د یو سبب جمع کیږي، چې کله دا نکره کړی شي نو دا اسباب دا به د غیر منصرف نه منصرف کړی شي. چې کله دا اسباب دا نکره کړی شي تدوی نه عالمیت لرې کړی شي نو دا اسباب دا به بیا غیر منصرف نه، دغه الفاظ دا به منصرف وي. د هغې وجه دا ده چې کوم لومبی قسم دی یعنی هغه قسم چې د هغې دپاره عالمیت شرط دی نو دغه قسم دا به بغیر د سبب پاتې شي، ځکه چې عالمیت د دې دپاره شرط نو چې کله اذا فات الشرط فات المشروط، چې کله شرط ختم شو نو مشروط هغه ورسره خود به خود ختم شو. مثلا د منځ دپاره اودس دا شرط دی، نو چې کله د یو انسان اودس مات شو نو تدې سره منځ خود به خود دا مات شو. نو چې د کم څلورو اسبابو دپاره د هغې د سببیت دپاره عالمیت شرط دی، چې کله ته دغې نه عالمیت دا لرې کړی شو نو ته دغې څلور اسبابو کم سبب کېدلو دغه سبب کېدل ورسره خود به خود ختم شو، ځکه چې د هغې سببیت دا موقوف په عالمیت باندې. نو چې کله عالمیت ورسره لاړ نو دغه سبب دا ورسره خود به خود دا ختم شو. او کم دویم قسم دی یعنی هغه قسم چې د هغې دپاره عالمیت خو شرط نه دی لیکن عالمیت د هغې سره بطور د یو سبب جمع کیږي. نو چې کله د هغې نه عالمیت لرې کړی شو دغه لفظ دا نکره کړی شو نو دغه اسم په دې کې صرف یو سبب پاتې شو او دا هغه سبب دی یعنی عدل او وزن فعل چې دا یو سبب قائم مقام د دو سببونو دا نه ګرځي. نو دا مصنف رحمه الله دغه قاعده په دې عبارت کې دا بیان کړې ده. اوس راځو مونږ دې خبرې لره چې عالم دا به څنګه نکره کیږي. نو د دې دپاره شارحینو په کتابونو کې مختلف طریقې دي د دې دپاره چې یو اسم هغه علم وي معرفه وي نو دغه معرفه دا به څنګه نکره کیږي، لیکن د هغې مشهوري دوه قاعدې دا مونږ په دې درس کې انشاءالله تعالی نن دا ذکر کوو. د علم د نکره کولو یو طریقه دا ده چې په عالم کې تعمیم وکړی شي، عالم دا عام کړی شي. مثلا په یو نوم باندې 10 کسان دي نو یو کس دغه نوم مثلا د احمد په نوم باندې 10 کسان دي نو یو کس د احمد نوم واخلي او د احمد نه په دغه 10 کسانو کې یو غیر معین کس هغه مراد واخلی کړي نو په دې صورت کې دغه احمد دا اوس معرفه او علم نه دی بلکې دا نکره دی. لومبۍ طریقه دا شوه چې په علم کې تعمیم وکړی شي. مثلا د یو نوم باندې ډیر کسان وي او دغه نوم دا یاد کړی شي او د هغې نه متکلم یو غیر معین کس هغه مراد واخلي نو په دې صورت کې دغه علم دا به بیا نکره وي. دویم صورت دا دی
چې د علم نه ذات معین مراد وانخلی شي، د علم نه ذات معین دا مراد وانخلی شي، بلکې د هغې نه د هغې کوم هغه صفت مشهوره دی هغه صفت مراد واخلی شي. د علم نه د هغې ذات معین مراد وانخلی شي، بلکې هغه علم چې د کم صفت دپاره مشهور شوی دی نو هغه صفت مراد واخیستلی شي. د دې دپاره علما دا مثال ذکر کوي، لکل فرعون موسی، چې د هر فرعون دپاره موسی دی. نو دلته د فرعون نه هغه فرعون مراد نه دی چې کم ظالم او جابر بادشاه د خدای ته د الله تعالی او د خدای دعوی کړې وه، نو دغه فرعون ته دینه مراد نه دی، بلکې دلته د فرعون نه مراد د هغې دغه صفت بطلان او د هغې په باطل باندې کم قایمېدل دي او د هغې ولاړ کېدل دي، دغه ته مراد دي. او د موسی نه مراد موسی علیه السلام نه دی کم چې د فرعون په مقابله کې و او د الله جل شانه پیغمبرو، بلکې د موسی نه مراد د هغې هغه صفت حق دی، یعنی په حق باندې ودرېدل او د باطل مقابله کول، دغه صفت مراد دی. نو تدې مطلب دا دی لکل مبطل محق، چې د هر باطل دپاره حق شته دی، د هر په باطل په مقابله کې الله جل شانه یو داسې کس پیدا کوي چې هغه ته دغه باطل دا مقابله وکړی شي. نو دلته چونکې د فرعون نه مراد هغه خاص انسان نه دی، بلکې د هغې هغه صفت بطلان ته مراد دی، نو دې وجې نه په دې عبارت کې لکل فرعون کې دا فرعون دا غیر منصرف نه دی بلکې دا منصرف دی. نو دې دو طریقو سره مونږه علم دا نکره کولی شو. اوس راځو مونږه د دې عبارت حل، نو ان شاء الله تعالی دا خبرې دا به زمونږه په ښه طریقې سره په ذهن کې کینی. مصنف رحمه الله تعالی فرمایي واعلم، تزان په دې خبره باندې پوهه کا، ان كل ما شرط فيه العالمیه، یقینا هر هغه سبب چې په هغې دپاره عالمیت شرط دی نو هغه دا دی، یو دی تانیث بالتا او تانیث معنوي، دویم دی عجمه، دریم دی ترکیب، او سلورم والاسم الذي فيه الالف والنون زائدتان، هر هغه اسم چې د هغې په آخر کې الف نون زائدتان وي. نو دا سلور هغه اسباب دي، هغه اسمونه دي چې د دې دپاره عالمیت دا شرط دی. او لم یشترط فيه ذلك، او یا به په هغې دپاره عالمیت دا شرط نه وي، واجتمع مع سبب واحد فقط، لیکن عالمیت د هغې سره بطور د یو سبب دا جمع کیږي، او هغه دوه سبب دي، او هغه کوم دي؟ وهو العلم المعدول، یو هغه عدل دی، ووزن الفعل، او دویم وزن فعل دی. نو دا دوه داسې سبب دی چې د دې سره عالمیت جمع کیږي، لیکن عالمیت د دې دپاره شرط نه دی. نو اوس قاعده څه ده؟ اذا نکر صرف، چې کله دا دواړه قسمونه، یعنی هغه قسم چې هغې دپاره عالمیت شرط دی او هغه قسم چې هغې دپاره عالمیت شرط نه دی خو عالمیت ورسره به طور د یو سبب جمع کیږي، چې کله دا نکره کړی شي او څنګه نکره کیږي د هغې مونږه دوه طریقې بیان کړي. یوه طریقه دا وه چې په عالم کې تعمیم وکړی شي، او دویمه طریقه دا وه چې د عالم نه ذات معین مراد وانخیستلی شي، بلکې د هغې کم صفت مشهوره ده هغه صفت مشهورت مراد واخیستلی شي. اذا نکره، چې کله دغه عالم دا نکره کړی شي، صرفا، نو دغه لفظ دا به د غیر منصرف نه منصرف شي. اوس مصنف دلیل بیانوي چې دغه لفظ او دغه اسم دا به ولې منصرف کیږي. اما فی القسم الاول فلبقاء الاسم بلا سبب، هر چې قسم اول دی د قسم اول نه مراد هغه اسم دی چې د هغې دپاره عالمیت شرطو، او هغه مونږه څلور څیزونه ذکر کړل. نو چې کله مونږه دغه نکره کو نو فلبقاء الاسم بلا سبب، نو دغه اسم دا به بغیر د سببه پاتې شي، ځکه چې د هغې د سبب کېدلو دپاره عالمیت شرطو، لیکن چې کله ته مونږه عالمیت لرې کو نو د هغې هغه سبب کېدل هغه به خود ختم شو، ځکه چې د هغې سبب کېدل دا موقوفو په
عالمیت باندې. نو چې عالمیت ته لاړ نو سبب کېدل هغه خود به خود لاړل، لکه څنګه چې موږ مثال ذکر کو چې د مونځ دپاره اودس دا شرط دی. نو چې کله اودس مات شو نو مونځ ورسره خود به خود مات شو. و اما فی الثانی، او کم چې دویم قسم دی، یعنی هغه اسم چې د هغې سره هغه اسباب چې د هغې سره عالمیت دا بطور دی یو سبب جمع کیږي، لیکن عالمیت د هغې دپاره شرط نه دی. نو چې کله دغه مونږ نکره کو نو فلبقائه علی سبب واحد، نو دغه اسم په دې کې به صرف یو سبب به پاتې شي، ځکه چې عالمیت ته لاړ نو په هغې کې اوس صرف یو سبب پاتې شو، او دا وزن فعل او عدل دا داسې اسباب دی چې دا یو سبب قائم مقام د دوو نه دي. لہذا ته دغه یو سبب د وجې نه دا اسم دا غیر منصرفو دا نشي کېدلی. اوس مصنف د مثالونو په ذریعې سره د دې قاعدې وضاحت کوي. نو فرمایي تقول جاءني طلحة وطلحة آخر. په دې مثال کې د لومبۍ طلحه دا غیر منصرف دی، ځکه چې تدې طلحه نه یو معین کس دا مراد دی، او په دې طلحه کې دو اسباب موجود دي. یو په دې کې دی تانیث بالتا، او دویم سبب په دې کې علمیت دی. نو دا لفظ دا غیر منصرف دی ځکه چې په دې کې دو اسباب دا موجود دي. وطلحة آخر، او ما ته یو بل طلحه راغی، نو دلته دا بل کم طلحه دی، نو ته دې نه یو معین کس مراد نه دی، بلکې د طلحه په نوم باندې چې کم کسان دي نو په هغې کې یو غیر معین کس دا ته مراد دی. نو دی وجې نه دا لفظ دا منصرف دی. نو چونکې چې کم غیر منصرف وي نو په غیر منصرف باندې تنوین نه راځي، او چې کم منصرف وي نو په هغې باندې تنوین راځي. نو موږ به داسې وایو جاءني طلحة، دا غیر منصرف دی. وطلحة آخر، او دا دویم کم طلحه دی چونکې دا منصرف دی، لہذا په دې باندې به مونږ تنوین وایو. نو اوس په دې کې چې کله ته عالمیت ختم شو ته د دویم نه، نو اوس په دې کې صرف یو سبب دی تانیث او بتا، او دا تانیث بتا داسې سبب دی چې تدې د مؤثر کېدلو دپاره تدې د غیر منصرف دپاره د سبب جوړېدلو دپاره عالمیت شرط دی. نو چې کله عالمیت لاړ نو تدې هغه سبب کېدل هم ختم شو، نو دا طلحتون دا اوس بغیر د سببه دا پاتې شو. بل مثال مصنف ذکر کوي وقام عمر وعمر آخر، عمر ادرید او یو بل عمر ادرید. نو کم لومبۍ عمر دی دا غیر منصرف دی، او کم دویم عمر دی نو دغه عمر دا منصرف دی، ځکه چې دغه نه غیر معین کس مراد دی. دا لومبۍ کم عمر دی نو دا غیر منصرف دی، ځکه چې په دې کې یو سبب دا علم دی او بل سبب په دې کې عدل دی. او دا دویم کم عمرون دی نو دا منصرف دی، ځکه چې دا عمر دا اوس نکره کړی شو، په دې کې اوس صرف یو سبب پاتې شو، او هغه یو سبب په دې کې عدل دی. او دا عدل داسې سبب دی چې دا یو سبب قایم مقام د دوو سببونو نه دی، او په دې کې یو سبب ځکه پاتې شوی دی چې د عدل لپاره عالمیت دا شرط نه دی. د هغې مونږ وضاحت وکړو. بل مثال مصنف بیانوي وضرب احمد و احمد آخر، احمد هم وال وکړل، دلته د لومبي احمد نه یو خاص کس مراد دی، او د دې دویم احمد نه یو غیر معین احمد مراد دی، لہذا دا لومبۍ غیر منصرف دی او دا دویم دا منصرف دی. په لومبي احمد کې یو سبب دا وزن فعل دی، او دویم پکې عالمیت دی، تدې د وجې نه دا غیر منصرف دی. او دا دویم کم احمد دی، نو اوس په دې کې صرف یو سبب پاتې دی، او هغه یو سبب په دې کې وزن فعل دی، او دا وزن فعل دا یو سبب قایم مقام د دوو سببونو نه دی، او دا یو سبب پکې ځکه پاتې دی چې د وزن فعل دپاره د هغې د سبب کېدلو دپاره عالمیت شرط نشته دی. نو چې عالمیت لاړ نو صرف عالمیت ختم شو، هغه وزن فعل دا پکې اوس هم باقي دی. تو په دې درې مثالونو کې فرق دا دی چې کم لومبۍ مثال دی نو په دغه کې چې دا کم طلحتون منصرف دی نو دا اوس بغیر د سببه دی. ولې بغیر د سببه دی؟ ځکه چې د دې دپاره عالمیت شرط و، نو چې کله عالمیت ختم شو نو د دې هغه سبب کېدل دا ورسره هم ختم شو. او دا دویم کم مثالونه دي د عدل والا او د وزن فعل لپاره، نو اگر چې د دې نه عالمیت ختم شو لیکن په دې کې اوس صرف یو سبب پاتې شو. اگر چې په منصرف کېدلو کې دا ټول مشترک دی، طلحتون، عمرون او احمدون، خو فرق پکې دا دی چې دا لومبۍ کم طلحتون دی په دې کې یو سبب هم نشته دی، او دا دویم کم عمرون او احمدون دی نو په دې کې یو سبب دا پکې باقی پاتې دی.
بیا مصنف رحمه الله تعالی فرمایي وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخله اللام فدخله الكسرة نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. دین مخکې مصنف رحمه الله تعالی دا خبره کړې وه چې په غیر منصرف باندې کسره دا نه داخلېږي. د غیر منصرف حالت جری دا به په فتحې سره وي، لیکن په دې ځای کې مصنف یو قاعده بیانوي او هغه قاعده دا ده چې هر هغه غیر منصرف چې کله د هغې اضافت وکړی شي یو بل اسم طرف ته یا په غیر منصرف باندې لام داخل کړی شي، نو په دې دوو صورتونو کې په دغې غیر منصرف باندې به کسره داخلیږي. د قاعدې حاصل دا دی چې هر هغه غیر منصرف چې کله د هغې اضافت وکړی شي یا په دغه غیر منصرف باندې لام داخل کړی شي، نو بیا په دغه غیر منصرف باندې په حالت جری کې کسره دا راتلی شي. نو فرمایي وکل ما لا ینصرف، هر هغه اسم چې هغه منصرف نه وي یعنی غیر منصرف وي، اذا اضیف کله چې د هغې اضافت وکړی شي، او دخله اللام یا په دغه اسم باندې لام داخل کړی شي، نو فدخله الکسرة، نو بیا به په دغه اسم باندې کسره دا داخلیږي. او د هغې مثال مصنف بیانوي مررت باحمدکم وبالاحمد. نو په لومبي مثال کې د احمد اضافت شوی دی کوم ضمیر طرف ته، نو اگر چې احمد دا غیر منصرف دی نو ته دې اضافت شوی دی، نو ته دې وجه نه په احمد باندې کسره راغلی ده. او دویم مثال دی مررت بالاحمد، په دې دویم احمد باندې الف لام داخل شوی دی، نو دې وجه نه په دې باندې کسره راغلی ده. د غیر منصرف د کلماتو د پیژندلو مشهور علامات دا شپږ دي. نمبر 1، هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې ګول تاوي، نو دغه اسم دا به غیر منصرف وي، خوا که دا د مذکر نوم وي او که د مؤنث نوم وي. هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې ګول تاوي یعنی هغه تاوي چې هغه په وقف کې په ها سره بدلیږي، نو دغه نوم دا به غیر منصرف وي، خوا که دغه نوم د مذکر وي او که د مؤنث وي. مثلا طلحة، حنظلة، ابو هریرة. نو دا درې وڼه دا د سړو نومونه دي، لیکن ته دې په آخر کې ګول تا راغلی ده، لہذا دا الفاظ دا غیر منصرف دي. دغسې عائشة، فاطمة، خدیجة او داسې نور هغه الفاظ چې هغه د چا نوم وي او د هغې په آخر کې ګول تا راغلی وي، نو دغه کلمات دا به غیر منصرف وي. دویم نمبر علامت دا دی هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې الف نون زایدتان راشي، نو دغه کلمه به هم غیر منصرف وي. هر هغه نوم چې د هغې په آخر کې الف نون زایدتان راشي، نو دغه نوم دا به هم غیر منصرف وي. مثلا عثمان، فرحان، عمران، سلمان او داسې نور الفاظ. نو که مونږ او تاسو وګورو نو ته دې ټولو نومونو په آخر کې الف نون زایدتان راغلی دي، لہذا دا کلمات او دا نومونه دا به غیر منصرف وي. نمبر 3، چې کومه صیغه د افعلو په وزن باندې وي نو هغه به غیر منصرف وي. چې کومه کلمه د افعلو په وزن باندې وي نو هغه کلمه دا به غیر منصرف وي، لکه احمد، اشرف، افضل، ازرب، اعلم، احمر. نو دا څونه کلمات چې مونږ ذکر کړل نو دا ټول د افعلو په وزن باندې دي، لہذا دا غیر منصرف دي. نمبر 4، د پیغمبرانو نمونه دا غیر منصرف دي سوا د 2 پیغمبرانو د نمونو نه.
د ټولو پیغمبرانو نومونه دا غیر منصرف دي سوا د 7 پیغمبرانو د نومونو نه، او هغه دا دي محمد، صالح، شعیب. دا 3 عربي نومونه دي او دا 3 واړه دا منصرف دي. هود، لوط، نوح او شیث. نو د ټولو پیغمبرانو نومونه غیر منصرف دي، لیکن د 7 پیغمبرانو نومونه دا منصرف دي. بیا په دغه 7 نومونو کې 3 نومونه دا عربي دي او دا 4 نومونه دا غیر عربي دي. نمبر 5 د ټولو فرشتو نومونه دا غیر منصرف دي. مثلا جبرائیل، اسرافیل، اسرائیل، میکائیل او داسې نور د فرشتو نومونه دا ټول دا غیر منصرف دي. نمبر 6 چې کومه کلمه چې کومه جمع د مساجدو او د مصابیحو په شکل باندې، نو هغه جمع دا به غیر منصرفي. چې کومه جمع د مساجدو او د مصابیحو په شکل باندې وي، نو دغه جمع دا به غیر منصرفي، لکه مسائلو، زواربو، فواتحو. نو دا جمع د مساجدو په وزن باندې دي. نو څنګه چې مساجدو غیر منصرف دی، نو دغسې مسائلو، زواربو، فواتحو دا هم غیر منصرف دی. دغسې مفاتیحو، مزاریبو دا هم غیر منصرف دي، ځکه چې دا د مصابیحو په شکل باندې دي. نو دا موږ د غیر منصرف کلماتو د پیژندلو یو 6 مشهور علامات دا ذکر کړل. نو که دا موږ ته یاد وي، نو ان شاء الله تعالی د منصرف او د غیر منصرف په پیژندلو کې به موږ ته څه نه څه اساني وي.